بله بیا دا چې اوس یو ډېره ښایسته مسلې راغلي شیخ صاحب کله چې ته څه علمي خبره شروع کړې نو ما نه ډېر خوند راځي زما دا زړه یو بړاس و هغه بړاس دا دی چې آیا دا کیدی شي چې یو مجتهد وي او هغه مجتهد اجتهاد په عقایدو کې وکړي نو آیا د مجتهد اجتهاد په عقایدو کې صحیح کیږي که د مجتهد اجتهاد په عقایدو کې صحیح کیږي نو زه یو څو حوالې د پاره د برکت د دې لپاره در کومه چې اجتهاد به چېرته هم چې اجتهاد به هم چېرته په عقایدو کې نه کیږي بلکې په عقایدو کې چې څوک اجتهاد کوي نو هغه اجتهاد به د ده ضلالت او گمراهي راغلي دا زما په لاس کې فیض القدیر دی د علامه عبدالرؤوف المناوي علامہ عبدالرؤوف المناوی فیض القدیر جلد نمبر 1 حضرت صاحب سوچ کوا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 209 کے نے لکھی خبر شروع کی دی شروع کی وَأَمَّا الْإِجْتِهَادُ فِي الْأَقَائِدِ فَضَلَالٌ وَوَبَالٌ ہر چی اجتہاد پا عقائدو کی دی نو دا ضلال دی او دا وبال دی خیر دا زما پلاس کی دویم نمبر کتاب دی توضیح تلوی دی زمونږ د احنافو دوم دی د کېږده زمونږ د احنافو دا تاسو چې وایئ چې کله مجتهد وي او مجتهد خطا شي نو چې خطا شي نو دی به خامخا د یو ثواب مالک او دوه ثواب به د هغه کس وي چې د کوم صحت ته رسېدلی وي نو دا خبره چې دی خطا شو نو دی به خامخا د یو او کوم کس چې په اجتهاد کې په عقایدو کې خطا شي نو بیا به هم مونږ دته بد نه وي دا خبره ستاسو د علماو د اصولو خلاف توجيه تلويني کی وإنما القال المفتي في الاجتهاد لأن المفتي في الأصول والعقائد يعاقب بل يذلل ويكفر چې څوک په عقایدو کې اجتهاد کوي خلاف تنس او عقیده دی خلاف تنس وګرځي لکه عقیده فناء النار چې شیخ د فناء النار د عقیده قائل راغلی دی نو بیا به د تذلیل هم کیږي او بیا به د تذلیل سره سره د تفسیق او تکفیر هم کیږي دی بیا وایي دا زما په لاس کې شرح التحریر دی شرح التحریر دو شرح التحریر دی یو شرح التحریر د علامه ابن امیر حاج حلبی دی دا د امیر بادشاہ حنفی تیسیر التحریر دی دوی قال ظنی لأن القطعی لا اجتهاد فيه ځکه چې قطعی داسې شی راغلی دی چې هغه هغې کې اجتهاد نه کیږي شرح المجله مې په لاس کې نه راغلی ده جلد نمبر 1 دی او صفحه نمبر ماده ده صفحه نمبر 24 صفحه نمبر 26 او ماده دا ماده 14 لا مساغ للاجتهاد في مورد النص نص چې کله راشي نو اجتهادونه پکې نشته او دا نور هر څه پرې د شیخ صاحب دما په لاس کې بس باباګان چې راشي بیا به دغه خبره منو ګوري ښا یو چې کله ابن قیم راشي او یو چې کله ابن تیمیه راشي زما په لاس کې اعلام الموقعین دی او اعلام الموقعین کې وی الدلائل على ان النص لا اجتهاد معه دلائل د دې خبرې شینګوري د نص سره به اجتهاد نه کیږي نو تاسو چې کوم خبره وکړه چې دا د مجتهدین او تفردات دي د کې نور حوالې ما نه پاتې شوې بیا د شرح الشفا هم دا لیکلي دي چې چا اجتهاد وکړو او په نص خلاف اجتهاد وکړو کوم مجتهد ولې نه وي کله ناکله به د تکفیر کیږي او کله ناکله به د تفسیق کیږي تا مله د کشمیری صاحب حواله راکړه او د کشمیری صاحب بل حواله وګوره چې کشمیری صاحب تماله د مولا علی قاری صاحب حواله راکړه بیا د مولا علی قاری صاحب بل حواله درله پر رسائلو کې مولا علی قاری صاحب دا خبره کوي دا تاسو چې څنګه د رسائلو حواله ورکړه همدغه شانتې د رسائلو حواله بل وره دا د کشمیر دا د مولا علی قاری صاحب د رسائلو جلد نمبر 2 او صفحه نمبر یو خاصه رساله ده چې په دې مونږ د دغه قائل دی راغلی د وحدت الوجود په قائلینو باندې رد کړي دی واما قول المؤول ان ابن تيميه الحنبلي ذهب الى ان الكفار في عاقبه الامر يخرجون من النار فافتراء عليه هو على تقدير صحته ما نسب اليه فخلافه لا يحرق الاجماع بل يحكم بكفره بلکې حکم بکیږي په کفر دا به موږ تاسو ته ثابت کړو دغه پړای فرتی دي چې نه فنا النار قائل دي چې لکه څنګه متواتر علماء نقل کړي دي تاسو له کشمیری صاحب حواله راکړه چې کشمیری صاحب چې دا ډېر غټ سړی دی کشمیری صاحب ابن تیمیه صاحب ته
بدعتي ویلې دی په 241 صفحه باندې دا دی کشمیری صاحب دا به تاسو نوې حواله زموږ د خپل مرګري ملفوظات د حضرت کشمیری صاحب ملفوظات د حضرت محدث کشمیری دی صفحه نمبر 214 راغلی ده مونږ به هغه عبارتونه پریدو چې کوم تاسو غواړئ جی چا جمع کړي دي مجموعه الفتاوا د ابن تیمیه خپل تصنیف ته دا هغه زمونږ بیا مکه خبره چې ستا باجر کیو زما باجر ستا باجر کوي ویم د ابن تیمیه دا فتاوا د ابن تیمیه خپل تصنیف ته خاده شو بد دغه وی خطا سوال ستا زما خبره خو وره کنه جی وره تاسو پرې ما خبره ته دی وی صفحه نمبر جلد نمبر 1 صفحه نمبر 214 حضرت کشمیری سے دیوی کشمیری سے دا ابن تیمیہ صاحب ډېر لوی مدح کوي اور کشمیری سے ته بدیتی وي ابن تیمیہ وغیرہ تشبیہ کی قریب پہنچ گئے ہیں کہ انہوں نے ان اسنادوں کو حقیقت سے جامع لایا ہے ہم نے ذات باری کو لیس کمثلہ شیء فرقا اور اسنادات کو بھی درست رکھا ابن تیمیہ نے نزولی حاضہ یا کہ حاضہ سے تشریح کر کے بدعت قائم کی ہے ابن تیمیہ بدعت قائم کرے دے بدعتیں کرے دے نزولی حاضہ آپ کا نا ابن تیمیہ کتاب یا خدا پاک هغه روستو خبرې دي ویم هغه روستو خبرې خو تا ما ته ویل کشمیری سے متعلق چې کشمیری سے به مدح کړی دا دا کشمیری سے هغه ته بدعتي ویلې ورګه چې خپل خبرو کوم کنه جناب علي تاسو لګاو تاسو ولې داسې کوي خپل نمبر خپل خبرو کوم زه څو خپل مزیدار چپ ناس کوم تاسو نزول هذا سنه ابن تیمیه ته بدعتي ویلې هدا کشمیری سے او ورا دا ولا ورته رد الوافر تاسو ما ته د ابن حجر خبر وکړه رد الوافر کې ابن حجر وی د ابن تیمیه تقریض کړی دی په رد الوافر باندې نو دو عمده رد الوافر میں پلاس کې نه راغلی دی او په دې رد الوافر کې چې څنګه تقریض ابن تیمیه کړی دی چې څنګه تقریض ابن حجر کړی دی نو د ابن حجر ته د تقریض سره د ابن حجر یو بل فتوا هم راغلی ده او په هغه بل فتوا کې ابن حجر دته د کفر نسبت کړی دی چې بعضې خلک را لګېدلي دي او د ابن تیمیه چې کوم مسائل نقل کړي دي په هغه مسائلو کې بعضې عالمانو ابن تیمیه ته دا د ابن حجر خبره ده اوس سوچ کوئ ابن حجر هم هغه ابن حجر نه چې هیتمي ابن حجر دی چې ته خلاف کړي د ابن تیمیه بلکې ابن حجر هغه ابن حجر چې هغه عسقلاني ابن حجر دی چې ته ماته فرد الوافر باندې تقریض ښه دا ښه سوال و جواب د ابن حجر سوال و جواب کې کوي الحمدلله الذي هداني دی وی ډېر لوی سړی فإن رجل كان من كبار المسلمين إلا أن له مسائل اختارها من مقالات المسلمين يلزم من بعدها الكفر عند أهل العلم بعض پکې داسې مسائل راغلي چې دا دینه کفر لازمیږي د ابن تیمیه سوچ کوئ ښه د ابن حجر خبره ده د ابن حجر خبره ده چې بعضې مسائل د ابن تیمیه داسې دي چې دینه کفر ثابتېږي دا وله ورکه او دا وله ورکه نو لاړه تقریض د ابن حجر پر رد الوافر باندې لاړو ختم شو چې کابل راواله مونږ تاسو نه ګورئ تاسو کتابونه نه دي وسته تاسو ځان دغه جوړ کړي دي زموږ کتابونه ګورئ ته به وایې چې تاسو داسې تفتزانیان راغلي یې شیخ صاحب دا تاته لویه وګورئ ما وایي مونږ تاسو نه کتابونه نه دي غوښتي بس مونږ وایو آمنا وسلم ده او تاسو زموږ کتابونه غواړئ ښه ودرېږئ که نه صاحب ودرېږئ که نه بله خبره تاسو دا وکړه د ملا علي قاري د مولا علي قاري مبقات ما راوړی دی جلد نمبر 1 صفحه نمبر 62 زما په یادا شو خلاص کتاب رانه ګډوډېږي جلد نمبر 1 صفحه نمبر 62 جلد نمبر 3 جلد نمبر 4 چې په جلد نمبر 1 کې جلد نمبر 3 کې جلد نمبر 4 کې مسلسل لاندې پراته دي مولا علي قاري جهاد ته کفر ویلی دی مولا او زه به تاسو ته وښیم بلکې اجماع نقل کړی دی چې چا په جهاد باندې قوله کو نو اجماع نقل کړی چې دا کافر مولا علي قاري په جهاد سخت ردونه کوي
وروستو خبرې کوم. اوس تا نه زه یو تپوس کوم شیخ صاحب، د جهت مې دار یم د شیخ کتابونه یې ښودلي د تاریخ. تا نه زه یو تپوس کوم چې مولا علي قاري جهت ته کفر وایي او د جهت قائل ته په اجماع سره کافر وایي، نو که مولا علي قاري ته دا کتابونه رسېدلي وي لکه چې څنګه درء تعارض العقل والنقل دی او څنګه تلبیس الجهمیه دی، نو ستا څه خیال دی چې څنګه حکم به یې پې کوم؟ دویمه خبره دا ده چې تاسو راولګېدی وایې چې مونږ اوس د هغه په علم کې مخالف نه یو، مونږ دا ستاسو د هغه د علم خلاف نه دی، بلکې تاسو د هغه د عقیدې خلاف. مونږ خو تاسو ته ټولو کې په اوله کې دا خبره کړې ده چې مونږ د مولا علي قاري چې مونږ د ابن تیمیه د علم خلاف نه یو. تاسو وایئ چې پلانکي او پلانکي ابن تیمیه رازي او تفتزاني صاحبه دا خبره ځان سره یاد ساته. زه چې څنګه د ابن تیمیه علم مرم دقه شانتې زه د ابن سینا علم مرم، زه چې څنګه د ابن تیمیه علم مرم دقه شانتې د فارابي علم مرم، زه چې څنګه د ابن تیمیه علم مرم داسې د کندي علم مرم، زه چې څنګه د ابن تیمیه علم مرم داسې د زمخشري علم مرم، زه چې څنګه د ابن تیمیه علم مرم داسې د عبدالقاهر جرجاني مرم. د علم خبرې ځان لري، عقیده به ګوري چې د سړي څنګه راغلې ده. که ته ماته وایې چې لکه د پلانکي عقیده د رازي عقیده او د پلانکي عقیده، مونږ په اعتبار د علم سره تا سره په ابن تیمیه جګړه نه کوو، مونږ په اعتبار د عقیدې سره تا سره جګړه کوو چې عقیده د ابن تیمیه دا صحیح نه ده راغلې. زما کتابونه م راکړه کم دی؟ ما خو وګورو نه ما مخکې وي ما وایي چې دا د کبار المسلمینو نه دی، او بیا وروسته ویلي چې لازم د مذهب نه دی. او ما لازم د مذهب نه دی، مخکې وبرسل شیخ يلزم من بعد الكفر عند بعد العلم دون څوک چې ابن تیمیه ته کافر وي یا دا حقیقي کافر دی. و اما جاهل بحاله فان الرجل كان من كبار المسلمين. نو ګورئ زما خبره وکړه دا چې څوک ابن تیمیه ته ظالم مزل وي یا ته کافر وي، نو یا حقیقتا کافر دی یا جاهل دی. فان الرجل كان من كبار المسلمين الا ان له مسائل اختارها من مقالات المسلمين يلزم من بعد الكفر عند بعض اهل العلم. بعض اهل العلم څوک دي؟ سبکی دي، بدعتين او بدعتيان دي، اشاعره ماتوریدیان دي. او کتا نه خبر دا وکړه او زما خبر دا وکړه مفتی صاحب ته چې ابن حجر په دې قول فیصله کو يلزم من بعدها دا غباس تعین وسوکا. ابن حجر خبره خو نصیحتي خو نه ده کنه، راځه دام امام دی اور مو خدا نه دی ما خدا زویمه د ابن حجر د خبري تشریح وکا. ولازم المذهب ليس بمذهب ولم يزل المذكور داعيا الى الايمان بالله. ابن تيميه داعي ايمان بالله تا طول عمره وقد أثنى عليه وعلى علمه ودينه وزهده جميع الطوائف من أهل عصره حتى ممن كان يخالف في الانتقاد والله المستعان. او تو ظالم ذل عبارت دې پټ ک مفتی صاحب، عبارت دې پټ ک اوس پاتې شو د کشمیری د خبرې جواب اورا. ته کشمیری و دا راک د ملفوظات دا جمله چې هغه وي ک نزولی هاذا د څه لفظ ویل کنه. کتا د ابن تیمیه په کلام کې دا خو د چې د الله نزول ک نزول هاذا ده، نور ما مناظره بیلل وتا کټلې وګوره د ابن تیمیه قول وليس نزول ک نزول اجسام بني ادم. په خپل سوې او ته په ستړې نزول د رب العالمین په شان د نزول ک نزول اجسام بني ادم نه من السطح للارض بحيث يبقى السقف فوقهم بل الله منزه عن ذلك وسنتكلم عليه ان شاء الله. وهذه المساله تحتاج الى بس دا وګوره منهاج السنه وګوره. وهم متفقون على ان الله ليس كمثله شيء وانه لا يعلم كيف ينزل ولا تمثل صفاته بصفات خلقه. دا فتاوا شیخ مجموعه الفتاوا دا وګوره د امام تیمیه رحم الله سوي تاسو وایي کشمیری صاحب کړه کنزول هاذا ټیک د موږ د کشمیری صاحب احترام کوو، خو کې ابن تیمیه ویلي چې د الله نزول زما د نزول په شان دی. بالکل در سره منم چې ابن تیمیه تشبیه کړل. حال دا چې ابن تیمیه مشبهه ته کافر او زردوس هغه نصوص پیش کوم. دلته شیخ الاسلام فرمایي منهاج السنه کې دویم جز ده صفحه دا شپږ سوه یو کم صلیح فرمایي
ثم إن جمهور أهل السنة يقولون إنه ينزل ولا يخلو من العرش كما نقل مثل ذلك عن إسحاق بن راهويه وحمد وغيرهما، ونقلوا عن أحمد بن حنبل في رسالة إلى مسدد يقول وهم متفقون على أن الله ليس كمثله شيء وأنه لا يعلم كيف ينزل. الله د نزول د کیفیت پته چاته ده ولا تمثل صفات بصفات خلقه. موږ کشمیری ویلی کشمیری سے ویلی دی علی تقدیر شرطیه چې ابن تیمیه رحم الله وایي چې د الله نزول زما د نزول په شان دی. زه سره من افتراء کړی او داغه د کتاب د بیخه کله ابن تیمیه په کتاب کې نه نورورا شان ورشا کشمیری مخته کی هغه انسان دی لوی عالم دی خو شان ورشا کشمیری د دې باوجود وای حامل روایت رد البدع دا د بدعت د جنډې حامل دی. نو څنګه ابن تیمیه د تشبیه قائل دی او ته حامل روایت رد البدع وای؟ ابن تیمیه ستا په نزدوال مزل ابن عابدین شامی او ته شیخ الاسلام وای، بدر الدین یعنی او ته شیخ الاسلام وای، ابن حجر او ته شیخ الاسلام وای. هغه د پټولو دا ګورې جی تاسو د حافظ ابن حجر رحم الله دو کلامه یو دا تاسو چې د رد الوافر نه پیش کړ ابل موږ مخکې پیش کړ چې هغه په خپل وای دا الله سبحانه وتعالى د امام ابن تیمیه رحم الله کتابونه ټول توافق دی په دې خبره باندې چې الله جسم نه لري. د ابن تیمیه بل قول دی فرمایي وكذلك إن كان يعتقد أن الله يفتقر إلى شيء يحمل إلى العرش وغيره فهو أيضا مبتدع ضال. كسوق دا وجه الله محتاج دي عرش دا بديتي دي. وكذلك إن جعل صفات الله مثل صفات المخلوقين فيقول استواء الله كاستواء المخلوق أو نزوله كنزول الخلق ونحو ذلك فهو مبتدع ضال. دا بديتي وګمراه دا نه شامل دا مجموع فتاوى د شیخ الاسلام پوه شئ. اوس دی وای وكذلك إن كان يعتقد ده فرمائي فيقول استواء الله كاستواء الخلق أو نزوله كنزول الخلق ونحو ذلك فهو مبتدع ضال. فإن الكتاب والسنة مع العقل دلت على أن الله لا تماثله المخلوقات في شيء من الأشياء، ودلت على أن الله غني عن كل شيء، ودلت على أن الله مباين للمخلوقات عال عليها. تقول ابن تيمية الله بندگان دا وای چې څوک وای د الله استوا د مخلوق د استوا په شان ده، د الله نزول د مخلوق د نزول په شان ده، فهو مبتدع ضال. دا بدعتي دی او گمراه دی. ته ولې په ابن تیمیه پسې هغه ستړي چې ابن تیمیه نه دی ویلي هغه بری دی. مولا علی قاری وای هغه تجسیم نه بری دی او کشمیری وای هغه د تجسیم نه بری دی او دارنګ شیخ الاسلام په خپل عزت تجسیم نه کوم که څوک دا تشبیه او تجسیم کې د ځوال مبتدی دی او ته پلان کې ویلي دی او پلان کې ویلي دی او پلان کې ما ته ابن تیمیه په کتاب کې وخایي چې بل دادا تاسو دا ویلا سند کمزوري دا بتوتا دا بل دادا جی بل دا اورګه دې ترازو بل دادا تاسو دا ویلا یو اجتهاد په اصولو کې دی او بل په فروع کې دی. اول خو د اصول د فروع فرق وکړه. یو اصول څه ته وي فروع څه ته وي. اصولي مسلې کوم دي فروعي کوم دي او دا فرق به د سلفو نه ښه ٹھیک شو چې اصول دی ته وي. بل دا چې په اجتهاداتو کې په عقایدو کې اجتهاد نه کیږي. دا راشه ما سره شرف دا فقه اکبر ده. فقه اکبر د امام بني په کتاب دی. اگر که تاسو نه منئ امام منئ فقه اکبر د امام سے منئ دا ګوره امام ابو حنیفه رحم الله وای دا ټول بندگان په ایمان کې یو شان دي. دا ټول بندگان په ایمان کې یو شان دي. دا اجتهاد دی کنه دی؟ دا مسله د قران سنت سره موافقه ده؟ دې ته زه شذوذ ویم، دې ته زه تفرد ویم، خو زه په امام ابو حنیفه باندې کفر فتوا نه لګوم. دا راشه ستا تحویه ده او دی وای ایمان عبارت دی د تصدیق او د اقرار نه، عمل پکې نه داخلي. دا مسله د قران هم خلاف ده، د سنت هم خلاف ده، دا د سلف او د مذهب هم خلاف ده. زه دا امام طحاوی رحم الله په خپل اجتهاد کې خطا شوی، زه ته کافر نه وایم. دی وای تفاضل د مؤمنانو په ایمان کې نشته. دا اجتهادي مسله ده کړې ده او د لپاره هیڅ نس نشته. ټول مؤمنان په ایمان کې تفاضل لري. د انبیو ایمان یو شان دی، د ملائکو بل شان دی، د ابوبکر او د صحابه بل شان دی، زما او ستا ایمان بل شان دی. ته څنګه وایې چې ټول مؤمنان په ایمان کې یو شان دي؟ تاسو په بشمارو مسلو کې تاسو اشاعره او ماتوریدی دا ویل چې ایمان لا یزيد ولا ينقص. دا د بشمارو نصوص خلاف ده. نو زه ته کافر وایم. زه اشاعره او ماتوریدی باندې کفر فتوا نه لګوم. دا ستا اجتهاد دی په عقیده کې. ته په نصوصو د صفاتو کې تعویل قایلی، د تعویل قایلی، خو زه معاول ته کافر نه وایم. زه وایم چې معاول کافر نه دی. دا اجتهاد نه دی، دا څه دی؟ دا تقلید دی په مقابله د نصوصو کې. دا راکې شرقاید
دا اجتهاد استاد عقیده شیخ الاسلام دا خبره په خپل واضح کړ په مجموع الفتاوا کې چې مجتهد په عقیده کې اجتهاد کولای شي خو کله حق ته ورسي کله خطا شي کله حق ته صحیح شو د دې په بنا زه تاسو وایم د دې په بنا زه ورته وایم چې شیخ الاسلام کته چې خیم درته کته چې دا قول د فنا النار د کړي دا قول د فنا النار کړي مونږ ور شیخ الاسلام ته معصوم نه وایو مونږ شیخ الاسلام یو مجتهد ګڼو خو ما تاسو په مبادیاتو کې ویلو زمونږ د طریقه کې استاد طریقه کې فرق مونږ د مجتهد اجتهاد رد کوو سره د هغه د عزت نه ته د مجتهد اجتهاد رد کې سره د هغه د تذلیل نه ته دا زوال دی او مذل دی او زه منه دا امام دی من ائمه المسلمین خطا شوی دی امام ابو حنیفه خطا کیږي ها دی وی دا واما زياده الايمان من جهه الايمان والتفسير فمعلوم انه لا يجب في اول الامر ما وجب بعد نزول القران كله واما زياده بالعمل والتصديق المستلزم من عمل القلب والجوارح فهو اكمل من التصديق الذي لا يستلزمه ده بشرعيه التهويه کې امام تهوي ما اقدر نه نظر ته عبارت وایم زه عبارت وایم ته چې وې شرقایت دا وای والقران كلام الله غير مخلوق سيدا بيروستوي وتحقيق الخلاف بيننا وبينهم يرجو الى اثبات الكلام النفسي ونفيه والا فنحن لا نقول بقدم الالفاظ والحروف وهم لا يقولون بحدوث الكلام النفسي كلام اللفظي او النفسي قول دا بدعتيانو مذهب دا فرق دا تقسيم سيدا زت ابتزاني ته کافر نه یم زت ابتزاني دا عقیده بالکل د قران سنت نه خلاف اورګه دا د روستوي قلنا تحقيق ان كلام الله اسم مشترك بين كلام النفسي القديم ومعنى الاضافه كون صفه له تعالى وبين اللفظ الحادث المؤلف من الصبر والايات ومعنى الاضافه انه مخلوق الله تعالى زدا نه ما د شرقیت بل ما دا مين دی ویلي ما د سینه ویلا ما زرت شرقیت عبارت ویلا هغه دا دی نه زرت ویما په اجتهاد په عقیده کې کوم علماء کړه دي او خطا شوی دي مونږ ته ځوال مزل نه وای کافر وته نه وای غرض دا دی صحیح شو د کوم نس قران سنت دی خو ابتزاني اجتهاد شي ته کافر نه وای ما ته جواب درکو په اجتهاد کې خزه چلو زپریدا امام ابو حنیفه اورګه مفتی صاحب خبره کو امام ابو حنیفه د نزول قائل دی کنه قائل د الله تعالی د نزول نه تور ما تريدي صاحب ته وای امام ابو حنیفه د الله د نزول قائل دی کنه دی ها حدیث کې چراغله مشکات کې نه بخاری کې حدیث نه بار نه مانی ها سیدا اوس مشکات کې اوس تاسو وایي چې الله سبحانه وتعالى نزول نه لستا بدر الدین یعنی وای د الله رحمت را کوزيږي امر را کوزيږي صحیح شو استا ما تريدي وي الله نزول نه لري ته وای چې امام ابو حنیفه د نزول قائل دنو یا به ته ما تريدي جوړيږي به حنفي جوړيږي زب دا وایما زدا وایما چې یا خو به امام ابو حنیفه ته خطا په اجتهاد وای او کنه ته په عقیده کې او کته وای چې هغه مصیب دی او په عقیده کې موږ مو چې کوم حق ته ورسي رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران دا عقیده ته شامل دي فروع ته شامل دي پاتې شو د فروع او د اصول فرق دا وکوي زنه رحلی د ابن مطوطی ته زم او د مطوطی ته زم د مطوطی او د مطوطی فزیا باندې تمام فلا قرآن में فليجد نمبر سبع نمبر قرآن में कि فذكروا أنه ذكر حديث النزول فنزل عن المنبر درجتين فقال فالنزول هذا ونصب إلى التجسيد جدا واحد ده ابن حجر ابن حجر قميص غيره فقاسو جيزا خبرنا كم تصفر قاسو لما من الحين في خبرك لك ده ابن مطر على المنير أحضر او ما تاسو راوړل د ابن مسعود د رحمت د باندې چې سماعت د ابن حجر د دروازه تقریص نه نو تاسو ابن حجر میرا اعتراض کړي او تاسو د ابن حجر کتاب دی چې الدور الکامله مته لیکيږي او هم تاسو ابن حجر په الدور الکامله په مرکه بس د مجهود چا نسبت چار په پښتا هر څه دغه مجهود ته ورته دا مو شاو ته تاسو وکړه
تاسو شوي قول نو قول تاسو دا عبارت دا عبارت د حقوق د مشاهده په باندې دا خبره کوو تاسو دې ما خبر ابن حجر چې کله دې ټول نسبت په نوبه کې نه لیکل دا ټول نسبت یې کوو کړه نه دا خپل کتاب چاوي له حاجه چاوي زما په لاس کې تاسو ونصيبه نسبت چا کړل دا تاسو ته یو بیت ما خبر تقریر دا ابن حجر دی ابن حجر هم په شان کې نزول غزا نسبت دې دې ته کې دا دیو د شامی حواله دی راځه شیخ سے ما ته ورته کړی د شامی حواله دی راځه چې شیخ الاسلام وتوي او د شامی حواله د کوم چې بدعتي وته نو شیخ الاسلام یې مطلب د شامی شیخ الاسلام نو مطلب او په شامی بدعتي ومنه شامی په پلاس کې جلد نمبر 6 میں شامی بناس کریں اور جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 357 باندې دغه شامی ابن تیمیہ ته بدعتي وایي بسم الله الرحمن الرحيم وقال السبكي يحسن التصور يحسن التوصل بالنبي صلى الله عليه وسلم الى ربه ولم يذكره احد من السلف ولا حرف الا ابن تيميه فاصطدق وقال السبكي يحسن التوصل بالنبي الى ربه ولم يذكره احد من السلف ولا الخلف الا ابن تيميه فاصطدق ما لم يقله عالم قبله شرط قم بدين انكار ذلك مگر ابن تيميه فاصطدق ابتداء بالحق وما لم يقله عالم قبله ونازع العلامة ابن أبي الحاج كتاب الخصوصية وأطال الكلام على ذلك في فصل العاشر في آخر شبهه على المليا ولقد ضففت دعيوه إنه نقد الدمشاني ابن تيمية طرف تدعسل تسمع طريقة بنت للجناب ليلة كما وصلنا حضرت سما كانت أنا بغض على سكنة كانت على الفتوى تسمع طريقة بنت الجناب ليلة كما جزء من الأخبار كما بيعتاشو كان تاسو ډېر خبره ده کوم چې زمونږه او تاسو کې فرق راغلی مونږ چې مجتهد اجتهاد وکړي زمونږ مجتهد تذلیل نه کوو او چې تاسو مجتهد اجتهاد وکړي تاسو مجتهد تذلیل کوئ مجتهد چې کله اجتهاد وکړي او خطا شي دا به یوازې ابن تیمیه پورې خاص وي که دا به شریف پورې وي دا به ابن تیمیه پورې خاص وي او که دا به ماتریدي پورې وي دا به ابن تیمیه پورې خاص وي که چېرته دا به ناجي پورې وي دا به ابن تیمیه پورې خاص وي که دا به جویني پورې وي دا به ابن تیمیه پورې خاص وي که دا به حمیدي پورې وي اوس دا څنګه چې مجتهد اجتهاد وکړي او تاسې تذلیل کوئ او بعد ماته وګورئ همداسې ابن تیمیه په دا متعارض العقل والنقل کې چې لاسونه ماته ته یاد کړي په بد الفاظو سره یادوي خراب الفاظو سره یادوي په زمن کې داسې ردونه په هغې باندې کوي چې د ضلالت نسبتونه ورته کوي خیر د شیخ صاحب ته هم پوهېږي په دا متعارض العقل والنقل کې او ته هم پوهېږي چې تلبیس الجهمیه په څه باندې لیکل شوي دی او څه یې په اوله ابتدا کې ویلي نو مونږ او بل دا خبره ده چې اوس تا ته یو یقیني پته ولګي چې یو مجتهد دی او دا په عقیده کې یقیني خطا شوی او د نس خلاف تللی دی نو د قرآن او د سنت خو دا تعلیمات دي چې شرط یو مجتهد تاسو به مونږ ته دا تعلیم راکوئ دا خو ستاسو چولې دي او مونږ یې کړو الحمدلله تاسو به مونږ ته دا تعلیم راکوئ چې ګورئ د چا خبره به د نس خلاف نه منو د چا خبره به د نس خلاف نه منو اوس په مسله د فناء النار کې چې ابن تیمیه راولګېده او ابن تیمیه د نس خلاف وچلې چې ابن تیمیه وایي چې جهنم مسله د جهنمیانو نه فنا کېږي او دا وچلې او تاسو د دې لپاره بیا کېنه لکه ټول کار دې خلاف کړی او تاسو بیا د هغې خلاف راولګېدې او د ابن تیمیه مدحه کوئ چې بل دا مجتهد دی او د دې مجتهد لپاره خیر دی مونږ په ده باندې ورته ساموخ کړو نو تاسو ماته ووایئ د نس خلاف چې کله اجتهاد راشي او د داسې نس خلاف چې فتقي رسي چې امت د یو طرف ته راغلی دی او ابن تیمیه بل طرف ته راغلی دا قول د جهمیانو راغلی دی د فناء النار قول دا د جهمیانو دی او د دې فناء النار قول ابن تیمیه په خپل کتاب کې کړی دی او د ابن قیم په شفاء القدیر کې او په غازي الارواح کې صف په 120 فیټ سره په دې باندې تللی دی ادله کوي او بیا وروسته یو زمان دا کېدلی چې دا عمر زمان دا کېدلی چې د مسعود صاحب دا زمان دا کېدلی چې د پلان کې دا دې لکه تاسو ته پته نه چې ټول زور شور سره هغه فناء النار چې ستاسو اکابرین یې مني چې هغه فناء النار دی قایل د دې خبرې صنعاني
کتاب پې نه لیکي تر دې حده پورې په احادیثو صحیحه کې الباني کتاب لیکي په دې باندې سخت الفاظو سره د ابن تیمیه رد کوي تر دې حده پورې بن باز نه تفوس کېږي په سلسله د داروي هغه کوم فتاوا چې څنګه اوري کړي د مسامح الله تعالی دې مسامحه ورسره وکړي نو څه حیران یم په دې باندې چې د فروغو کله چاته مخالفت راشي نو تاسو جنډین چې دې کړي وي چې لکه وایي تا پلان کې او تا پلان کې او اوس د نسې تطبیق خلاف ابن تیمیه روان دی په فنا النار کې او یا تاسو موږ ته وایي چې ابن تیمیه یو مجتهد دی او تاسو پرې مجتهد کې خیر او اجتهاد یې کړی دی هر اجتهاد د نص خلاف باطل دی هر اجتهاد د سنت خلاف باطل دی بلکې څوک په اجتهاد کوي په داسې مسله کې چې نصي مسله راغلي اجماع او اتفاق باندې راغلي او نص باندې راغلي او دې په اجتهاد کې لاړ شو بیا هغې لپاره ادله وي دا کافر راځي موږ کافر نه وي علما وایي چې د نص پتي خلاف دا کفر راغلی دی او د نص پتي چې کله خلاف کفر راشي نو دا بیا تاسو ماته زه تاسو سره جیو تاسو کوم تاسو ماته چې ماتریدي صاحب د نزول د انکار کړی تاسو ماته یو حواله راکړئ چې ماتریدي صاحب د نزول نه کوم ځای کې انکار کړی یو ورکوټ مونته سوال تاسو وپرمایئ چې ماتریدي صاحب د نزول نه انکار کوي نو تاسو ماته یو ورکوټ مونته حواله هم د ماتریدي کتاب څخه نه راکړئ دا نه چې تاسو ماته د الماتریدیه حواله راکړئ د شمسیدی یا تمام نه هغه د کتاب نه حواله ورکړئ د ماتریدي د کتاب نه حواله ورکړئ د ماتریدیه نه حواله نه ورکړئ اصل کتاب پر حواله د ماتریدي شیخ د ابو منصور امام الحضار امام ابو منصور ماتریدي اصل کتاب پر حواله او په اصل کتاب کې تاسو ماته لګوخای چې ماتریدي شیخ انکار د دې نه کړی دی نو خیر دې بیا به موږ لګو استغفار وکړو او مصابحه وکړو او برکات نه پرګو چې له وګورئ او ان شاء الله که تاسو ماته دا نقل کوم دا اخلاق دی الله خوشاله کا برکت یې عبد القادر جیلانی توسل دا توسل چې کله په خپل کې او کله په درجه نه یو پکې دی چې به ابتدا فعل استعمال د سنين ویل چې هو مبتدع ابتدع دا سنين هو مبتدع باندې ابتداء کړی دی یو نوې مسلې راويسته حال دا هغه په نظر نه ویل حال دا د قرآن او سنت من مسله چې توسل د الله سبحانه وتعالى په نسبت باندې توسل شرعي او د نبی سلام په سنت کې او د سلف په قول اما چې کوم توسل شرعي دی یا بدعي دی ما ته داغه جواب دیونو کو د مجموع رسائل ابن عابدین چې 15 یو شیخ الاسلام دا جواب یې نه دا جواب نه دا چې شیخ الاسلام شیخ بدعتي څنګه دا ستاسو جواب شیخ الاسلام چې شو بدعتي شو نه دا شان دی نه چې شیخ الاسلام چې شیخ الاسلام ته ویل بدعتي شیخ الاسلام بدعتي څنګه شیخ الاسلام بدعتي له قادری نه طاهر قادری قبر پرست دی شیخ الاسلام په خپل انتهاء وی تعامل دا کدا عرض الواقع فهو داعية إلى الإيمان بالله حافظ الإمام ابن تيمية داعي للإيمان بالله توحيد والنبي صلى الله عليه وسلم طاهر قادري داعي إيمان بالله طاهر قادري كما كنا كريستيان وفقيه كما نستعد اليوم ضرور الكاملة هغه وی دا داعی نه ایمان بالله او توحید سنت فاقه صدا خبره تاګره ضرور کامله کې دا راغلي چې امام ابن تیمیه رحمه الله دا نسبت شوی چې هغه د منبر نه خوشو او چې د الله سبحانه وتعالى نزول زبان نزول داس دنیا ده اول دا جواب والا او چې نو سی به صيغه مجهوله او صيغه مجهوله د تبریز ده پاره دا قاعده یاد ساتل د امام ترمذی بار بار په خپل سنت کې رویه ټول محدثین وي د امام ترمذی زوب د حدیث اشاره کوي نو سی با ابن حجر ویل نو سبا صيغه مجهوله ده صيغه مجهوله ویل دا د تمریز ده بل جواب دا و دا غلي ابن عبد الهادي کی په حقوق الذریه والشيخ الاسلام لم يكن خطيبا يعظ الناس على المنبر الجاهل شيخ الاسلام په منبر باندې دا بدرو اوله دې کې دې په دې دا چې څنګه تا په دې کې د هغه د مخالف خبره نه مانی
ندق شان كده دي نه نه زه تا نه نه ګوره هغه په مسجد الجامع کې په بیمار خبر نه کوي ابن عبد دا بیان د واقع دی جی بیان د واقع هغه هغه ناس کې हाँ। چې یې د سوچنه په بلکې هغه فرمایي بلکې هغه فرمایي زه خپل جواب زه ابن حجر ته خپل جواب بل كان يلقي دروسه ومواعظه وجالس على كرسي او كرسي باندې دا خبره ٹھیک شو دا څنګه ورته ابن بطوطه ابن حجر ته ورسېما ابن بطوطه خپل خپل څرګندونه کوي چې ابن تیمیه ته بعد راغوش دا دی وای دا ګوره دعوت عظیمه تاریخ دعوت عظیمه د ابو مفتی سے دا څه حالت دي وہی روایت ابن بطوطہ نے چشمگیر واقعے کے طور پر اپنے سفرنامہ میں لکھی ہے راقب ستور نے علامہ شیخ بہجت البیتان سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ تاریخی حیثیت سے روایت بالکل بھی بنیاد ابن تیمیہ نے منبر پر آپ کو شکل نزول لحاظ تا تو ما بل دا مداخله دیو چې شیخ الاسلام رحمه الله په منبر باندې خطبه دی هغه په څه باندې خطبه کوي بل ان منهج شيخ الاسلام رحمه الله في صفات الله وبلا صفه النزول يكذب مقاله ابن بطوطه دا ګوره کله حجر وي چې امام ابن تیمیه ته دا نسبت شوی دی چې دوی کې دا کار نشي راکوزیږي لکه ځب شیخ الاسلام منهج په نزول کې واضح دی مانته تلاوی کتاب نو شامل نزول د الله تعالی د نزول د مخلوق په شان نه دی مفتی صاحب یو خبره په خپل سره کې او بل خبره په بل کړي دا په خپل چې سره کوم خبره کوي دا بجاز معتمد لکه مثلا ته یې زړه چا سره نه راځي او زه مې چیرې د ریاض کې سیمه چې مفتی صاحب دغه نه راغله د ثوابي نه راغله نو ګستا خبره معتمد دا خبره غلطه ده په خپل ابن تیمیه وایي چې د الله نزول د مخلوق د نزول په شان د چې څوک غړي په مبتدع عمدان اته ابن حجر لیکلی چې ورسېبه مسلمه چې مجهوله ده بل دا چې د ابن حجر قول دی ابن تیمیه په خپل د تشبیه او د تشبیه نفي کوي نو د ابن تیمیه خبره ډیره معتبره ده او که د امام ابن تیمیه رحمه الله او بیا طریقې د دعوت عظیمت والا اور مستبعد نہیں اگرچہ واقع یہ ہے کہ وہ اس الزام سے بالکل بری اگر الزام بالکل بری ہے اگر آپ خوش بھی نہیں بننا اور دائیں چې الله د زمانه اول دا ګور ومن غلات المجسمه نه چاغه وي دا نزول زمانه نزول بشان د مجسم شکل او شیخ الاسلام وایي مجسمه چې دا يهود سیدا او کذالک چې لیکي په دا دا الجواب صحیح من بدل دین المسيح ويقول الغلاة من هؤلاء الذين يكفرهم أئمة المسلمين وجمهورهم ويقال الغلاة من هؤلاء الذين يكفرهم مجسمة يعني الغلاة وقت کې مجسمات شي او نه دا فرعون معنی دا ایسې په فورم باندې بیان کوي ويقول الغلاة من هؤلاء الذين يكفر أئمة المسلمين والجمهور الذين يحكى عنهم أن الله ينزل إلى الأرض عشية عرض فيعانق المشاة ويسابق الربان وأنه يتمشى في الأرض يكون موضع أقدام مروي ونحو ذلك ونزول د مخلوق شان نشو د ټول سره په بل اتفاق چې دا قرآن د الله کلام ده تفتزانی وای دا د الله کلام نه دی تفتزانی باندې فقط ولا ماتوریدی هم دا او تفتزانی سے هم دا وای کلام نه اورېدل دا الله تفتزانی وای چې دا قرآن د الله کلام ده ټول تشریح مسله تاسو باندې راځو په نفي د تشریح باندې خبره بس شی بدلی ہے دا یو خبره دا وکړو فرمای وإن كان إثبات العلو والصفات لا يستلزم يكون جسم وجسد بطل أصل كلامه لأن عمدة من إثبات العلو يقتضي التجسيم والتجسد وإذا سلموا أنه لا يستلزم التجسيم والتجسد لم يكن لهم دليل على إن شاء الله نقبل أن حجر أقبله كنا خبرنا به ابن عبد الهادي خبر كتاب صوت كنا مجا
ابن القاسم فقط دليل سيقبل لكم تابعين للزمن تبيو الحد حد ولا جواب ما جاوب مبتسم ابن القاسم ما فقط دليل سبكي درات معنا سبحانه سبكي درات ما يكون معنا ولا ده علامات ابن تيمية فحمنا وين كتاب الكتاب ده حضرت سيدنا ما خبره ده أصلا وعلي له Desde Matota para nosotros, estamos en el medio de semana desde Matota no hay nadie. Desde Matota es por cada uno. نصيبة يوم ده تقبل Desde Matota para nada. Más antes que el Matota no lo esté. Pero ya está tomando. Desde Matota ni un toco de Matota publicidad sale vamos a ver cómo hacer solo para aquí. Más desde Matota no debe hacer de Matota ni nada. معلومة سيدنا desde Matota خبر المعتبرين أو كان ابن تيمية خبر المعتبرين كان دي حق خبره كي كما افتراء طلب أن يجي يودي ده خبر الصراحة رد ويوصل هو كنا ده خبر الشيء سبتا صقلا من نتاج الإعلام عبارة تموريكا الإعلام عبارة مراد داري ويعاني المشاط ويسافر بالرقاق مدام نصيبة دي ده هو أكمل ابن تيمية فهم كسان وباندرات إيش مجسمة هم كسان دي تياغوي تي الله ركوزيدي نخلق سر خير عليك إيش خير عليك أو نخلق سر مصافحة كي بدي خبر بادرات كي نفس تجسيم بعد ونفس المجسمة بادرات صلى الله على خير ليس مركب من الأداة المفردة ولا من الماضي والصورة ولا يقبل الصورة ولا التقريب ولا الإرسال ولا كان متفرقا